بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربية ومضر. پرونی حدیث کی دا ٹکڑا قصدن پریخ ہوا معنی خوشوی ہوا لیکن مراد سر دینا دا حدیث یا دین پورز دا کول پکار دی. دا غی وجہ دارا چکہ مونگا حدیث او دین پورز دا نکو نمونگ کے دا سے ڈلے پیدا کی بیا چاہ مونگا دا خپل دین نلری کئی تے حدیث پانے تو گورا پدے کے سوچو کا پدے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مستقبل دا زمانے پبارکے یو پیشن گوئی کړی دا یو داسې خبره یې کړې ده چې هغه ډېر وروستو واقع شوې ده او په یې کې فرمایلی دي دغلته به د شیطان ښکرې راخیږي په رمیا او مضر کې د غیب علم الله چاله نه ورکوي پوره غیب چاله نه ورکوي الله خپلو پیغمبران له وقتاً فوقتاً د بعض غیب علم ورکو بعض پټ سیزونه به خپلو انبیاءو ته وښودل او د هغې په بنیاد به انبیاء علیهم السلام پیشنګویي کوله. د نبی پیشنګویي غلطه نه وي ځکه هغه ته د الله د طرفه وحی شوي چې ته داسې داسې ووایه چې دا کار به داسې داسې کیږي. دا پیشنگوئی دا یا پیشگوئی دا تو مستقبل بعض حالات بیانول لی دا انبیاء علیہ السلام تا اللہ خیف دین انکار کول ندی پکار بلکہ دین انکار کفر دے. بعض غیب اللہ خپلو انبیاء و تخیف بعض غیب او انبیاء نور خلق دے باس نہ باہر دے چیز پیشنگوئیو کم یا تو کے یا بلو کے یا بلو کے نو آیا به صحیح کیږي نا صحیح کېدی شي غلطی دی شي ولې مونږ خو څه د علم په بنیاد هغه نه وایو د یو توک په بنیاد وایو. بعضې د مستقبل خبرې داسي چې د هغې دپاره څه علامات دي لکه ډاکټر لا چې مونږ مریض بوزو ډاکټر وګوري حالاتو نه هغه پوه شي چې دا مریض د ژوندي پاتې کېدو دی او که نه دی. دا علم غیب نه دی نه دا پیشنګویي ده بلکې دا د حالاتو مطابق د هغه یو خبر دی چې خلقو له ورکړي هغه هم صحیح کېدی شي او کله غلطېدی هم شي. یعنې بعضې مریضانو په باره کې ډاکټرانو وایي چې دی به ډېر زر ښه شي منځ کې هغه ډېر زر مړ شي ولې علاماتو کې دوکه شي. بعض داسي چې د هغې په باب کې ووایي چې که دا فلانی کار داسې وشه که نه نو دا زنانه به مړه شي منځ کې هغه 20 کاله او 25 کاله پس هم د هغې نه ژوندی. انساني علمونو کې خطا راځي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه شان کوم خبره وکړي نه کې خطا نه راځي په دې وجه نه راځي چې د هغې هغه ته وحی شوي الله ورته ویلي او د الله علم کې خطا نه راځي. کله چې د الله علم کې خطا نه وي او د هغې په بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وکړي نو هغه خبره یقیني طور کېږي. د دې نه انکار مه کوئ دې ته پیشن گویی وایي. دا د عامو انسانانو غلطېدی شي لیکن د انبیاء علیهم السلام هغه نه غلطېږي. دا خو پوه شو حدیث باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشن گویي وکړه حیث یطلع قرنا الشیطان فی ربیہ و مضر. دا ربیہ و مضر دو قبیلی دی مراد بالخصوص دا قبیلی نه دی بلکہ آغا علاقہ دا چاہے کہ ربیہ و مضر اسی گی. دا سوک دی ابن حبان خپل صحیح کلی گلی دی چا دیر مراد مسیلمت الکذاب دے ځکه آغا بحرین کے پاتے کے دو یمامہ دا بحرین علاقہ واغرزو کی اداړم بنه قرن د شیطان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په باره کې پیشنګوئی کړی ده
د ابن حبان په دې خبره باندې بعض محدثینو سره اعتراض کړی دی، لیکن حافظ ابن تیمیہ الجواب الصحیح کې لیکي چې د ټیک لیکلی لومبنی هغه د شیطان ښکر چې پیدا شوی دی په جزیرة العرب کې او په دغه علاقو کې هغه دی مسیلمه الکذاب. مسیلمه هغه سړی دی د چا تذکره چې مونږه ډېر کرته منبر باندې د جبهې په ورځ کړی ده. دغه حالات مونږ بیان کړي دي، هغې نه زموږ د کلي خلک نه خبرېږي. په دې نه خبرېږي چې دوی خو لومبني تکبیر تحریمه له رارسېږي نه. البته د بار خلک چې راځي نو هغوی ته معلوم ده چې دا څوک و کم ځای و څو جمعې ما به دې بحث کړی. په کار دا وي چې سړی بانګ سره متصل جماعت ته راځي چې علم هغه کې پوره راشي. دا سستی لرې کول پکار دي. مسلمه خبیث دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جون کې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي و چې ستا نه وروسته به نبي زه یم. مسلمه هغه سړی دی. مسلمانان ټول دته کافر وي. ولې اصول لای چې یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته د پیغمبرۍ دعوه وکړي چې زه نوی پیغمبر جوړ کړی شیم، دا سړی مسلمان نه دی. د ده په ختم نبوت باندې عقیده نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د جنگ دپاره فوج هم ترتیب کړو، خو بیا هغې وفات شو، ناپاتې شو. سیدنا ابوبکر صدیق لومړنی کار دا وکړو چې د مرتدینو د صفایا دپاره هغه فوج کوم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مرتب کړو نو هغه یې ولېږه. او داسې یو قسم اجماع شوه په دې باندې چې کم سړی د ختم نبوت مخالفت کی نا مسلمان نه دی، هغه غیر مسلم دی، هغه باغی دی، ځان ته وایي مسلمان ګڼه. مسلمه ځان مسلمان ګڼه. بانګ چې به وي نو په کې به بالکل ویل چې اشهد ان محمد رسول الله. ته مسلمه د نوم کلمه نه وه، لیکن د دې باوجود صحابه کرام هغه کافر وګڼو. دا لومبنی هغه اجماع ده یا دویمه اجماع ده د صحابه کرامو چې شوې ده. په هغې کې په زرګونو خلک مړه شوي دي، صحابه کرام بې شمېره شهیدان شوي دي او د هغه د ټول قوم تقریبا صفایا شوې ده. او دا هغه ښکر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې پیشنګویي کړې شوې وه چې دی به کوي دا کار. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جون کې خود دعوه کړې وه، لیکن د امت مسلمه خلاف یې نه کوه. وروسته د امت مسلمه خلاف وکړو. زمونږ د علاقو کې چې کوم سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده هغه ته مرزا غلام محمد قادیانی وایي. قادیان په هندوستان کې امرتسر کې یو کلی دی قادیان. دا قادیان اصل کې دوات سره لیکلی شي قادیان. هلته یو قوم پاتې کېده هغې ته به قاضیان وایي که نه، یعنې قاضي ججان. بیا زمونږ خلک څوک دوات ته زواد وایي او څوک ورته دال وایي. نو د هغې قاضیان نه کوم چې قادیان دی نو د هغې نه قادیان جوړ شو، زمونږ خلک ورته قاضیانې وایي. دا مرتد دی، کافر دی، مسلمان نه دی. دا فتنه پاکستان کې ډېره ده. زمونږ خلک اکثر دا اعتراض کوي چې دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله ګڼي، خپله کلمه نشته. وی د مسلمه خپله کلمه نه وه او په بانک کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کلمې دعوت ورکو. په دې کې دویمه خبره نشته ده، خو دې نه سیاسي فایدې مه اخلئ، دا د ایمان خبر ده. زمونږ خلک د دې نه سیاسي فایدې اخلي، په دې نوم باندې خلک جمع کوي بیا خپل سیاستونه دی. غلطي دا ده، دا اجماعي مسله ده. الله نه ویرېږئ، قوم په دې باندې دړې وړې مه کوئ. چا سره به د چا سیاسي اتفاق وي د چا به ورسره نه وي. دا خو زموږ د ایمان مسله ده. د ایمان په مسله کې خلک دړې وړې مه کوئ، دا ګناه دی. او دا تپوس به دا خلقو نه کولی شي چې هغوی دا مسله د سیاست دپاره استعمالوي. دا ډېر لوی جرم دی. د حدیث مطابق خود قرنا شیطان نه دک مراد دی.
لومړی مصداق د هغې مسیلمه الکذاب دی. نور مصداق یې څوک دي؟ کله چې مونږ دا حدیث د اصل ځایونو نه وګورو، دلته خو د یو ټوکړه لیکلې ده، یعنې صحیح بخاري او صحیح مسلم نه وګورو نو پای کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیده عائشہ رضی الله تعالی عنها د کور نه راووت. ابو زما ویلي تاسو ته چې سړی لاړ شي ګنبد خضرا وګوري او مسجد نبوي وګوري. کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جماعت ته اصل هغې شین کارپټ لګېدلی دی، دغه علامت ته راغی. دا نور په میلیونو مسجد نبوي چې دی دا بېشک د هغې حصه ده، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې مسجد نبوي دومره لوی نه و. د هغې ظاهري فرق دغه دی چې هلته شین کارپټ لګېدلی دی، مختصر ځای دی، زموږ د جماعت عمر وایي زیات نه زیات. دې سره سایډ به سایډ باندې جنوب طرف ته د سیده عائشہ رضی الله تعالی عنها کم روخ کم ځای کې چې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم آرام فرما دی، دا د سیده عائشہ کور و. د دغې کور نه راووت بار او مشرق ته یې مخ که، مشرق ته یې مخ که، ویې فرمایل دغلته به د شیطان ښکرې را پیدا کېږي. د حدیث یو حصہ دغه ده، یو تفصیل یې دغه دی. دا کوم حدیث چې ما ویستا مخې ته دا د صحیح مسلم عبارت دی. سیدنا ابن عمر فرمائی خرج رسول اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ فقال راس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشیطان یعنی المشرق. مشرق طرف ته اشاره وکړه، اوی فرمایل دې طرف ته بعد شیطان ښکرې پیدا کیږي. تسنیه نه ده مراد، ښکر به پیدا کیږي، دوه ښکرې درې ښکرې. یو کتاب دیتا المراجعات ہوئی، پاغی المراجعات کے رافضی مصنف تداغی آغا لکی چے دینا مراد سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے لولے کافر پدے ملکی اسی چے آغا ام المومنین سید عائشہ حبیبہ حبیب الہ، سید عائشہ زمونگ مور آغی تسوئی قرن الشیطان ہوئی. ترکے میں پورے جو داسی کتابونه او داسې لٹریچر موجود دی، اتفاق به پس وشي. دا خو ډېره لویه ګستاخي ده د سیده عایشه چې کولی شي رضی الله تعالی عنها. المراجعات کې واضح لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د کور نه راووت، نو ورپسې هم وګوره که رسول الله اشاره کړې وه مشرق طرف ته. دے صحیح مسلم کی اول حدیث تے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ دا کور خواہ کے ادرے دو او مشرق تے مخ کا وی فرمائل هنالک الفتن، وخد آگئے پکے نہ راگی رکھلے. دا سے خلق دے زمونگ دین سرلو بھی گئی. او دا دې چې کم حدیث نن ویم دا ډېرو خلقو ویلې وی، لیکن ابتدا نه معلومه چې دې نه کمو خلقو کم استدلال کړی. هغې وجه دا ده چې موږ سره د دین د زده کړې لپاره ټایم نشته، او چې بل سړی څه خبره وکړي نو موږ وایو د خنزیر زوی ده، نو موږ دین یې ټول کتلی ده. نو بهتره سړي زوی شه پوره دین وګوره. مسله دا جوړه شوې ده چې زموږ خلک کړی خوله چینګه کړي. ولې چینګه کړي؟ ډېر خپل دین نه واقف نه دی. کوم چې د دین مدعیان دی هغې ته هم پته نشته. دغه ظالمانو سیده عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې مصداق ګرځولې ده، لعنت الله علیہم. الله دې تباہ و برباد کی چې زمونږ د مور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پسندیده د محبوب بیوی سیده عائشہ بی عزتی گئی. خپل مور باندې ننګ پکاري، زمونږ مور ده. یو سړی چې زما مور ته بدې ردې وي او په ما کې غیرت رانی شي، نو دې مطلب به دا وي چې زه به حلالي نه یم پیدا، او ګناه دی. دا واضح کول غواړي خلقو ته چې دا فلانې فلانې صاحب چې کوم دی که نه دی دا حرکتونه کوي. ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها ته داسې وایي. نو بعضې خلقو هغه مراد اخیستي دي.
ته ګناه کړی دی. د قرن شیطان هغه نه مراد، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې واضح ثبوت دی چې قبل المشرق، او بل حدیث کې راځي چې د مسجد نبوي دروازې ته مخ کو، چې مشرق ته وګوري نو هلته کې وا دغه بحرین وي، دغه عراق وي، دغه علاقې وي. دا خو هغه خلق و چې د هغې مسلمانانو سره د ابتدا نه لګي ده، خو څه خلق داسې دی چې د هغې خیال لري چې دا جي نجدیان یادوي، وابیان چې ورته وي خلک. جزیرة العرب کې سو زمانه کې د کفر او د شرک چرچې وي. هلته کې یو انسان پیدا شو محمد بن عبدالوهاب نجدي، حنبلي مسله کې لره، طبیعت کې لږه سختی وه، هغه د جزیرة العرب نه شرک بالکل ختم کړ. اکثرو خلقو دا نه هضمېږي. د هغې سړي مسلک د امام احمد بن محمد بن حنبل مسلک دی، ښه سړی دی، لیکن دا ښکاره چې یو ځای کې شرک او کفر کېږي د هغې خلاف به سختۍ سره اقدام کولی شي. هغه سره اختیار راغی او خپل اختیار هغه استعمال کړ. خلق د هغه دشمنان شو. ولې په بعض احادیثو کې تذکره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من قبل نجد ویلي دي، چې نجد د علاقې د طرف نه هغې ته اشاره کړې وه. بیا ګوري نو دا سړی هلته پیدا شوی. زمونږ دا بشمېره دیوبندیان هم دا قسمه خبرې کوي، بریلیان یې خو کوي خو دیوبندیان یې هم کوي. یو نیک سړی دی، زمونږ سره څه تعلق نشته، نه په عقیده کې، نه په عمل کې، نه په اتباع کې، لیکن نیک سړی د شرک خلاف هغه مقاومت کړی دی، کوشش یې کړی. په دې وجه موږ وایو دا قول هم غلط دی. نجد دوه دي، یو هغه نجد دی کوم چې حجاز مقدس کې دی، هغه د مسجد نبوي نه مشرق ته نه راځي، دا دروغ وي دا خلک. یو هغه نجد دی کوم چې د مسجد نبوي نه مشرق ته راځي، عراق ته راځي، هغه هم دغه علاقې دي دا کومې چې مونږ ذکر کوو. بحرین دی، یمامه ده، د عراق د علاقې دي، دا تر ډېر لرې پورې فارسه پورې دا کومې علاقې چې راځي ایران پورې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دغه دی چې دلته به د شیطان ښکرې پیدا کېږي. د هغې پیشنګویۍ نه والې تر اوسه پورې دغه علاقو کې فتنې دي، عراق کې څه کېږي، لیبیا کې څه کېږي، شام کې څه کېږي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیشګویۍ دي. بعضې خلقو ته معلومات ناقص ورسي، یو عالم دی ته د هغه نه تپوس وکړي بالفرض چې جی پلان کیږي کې پلانې سړی دی او داسې وایي، هغه تا ته وایي چې دی خو ښه سړی نه دی، خراب سړی. او دې سړي چې کومه خبره وکړه دی ستا د معلوماتو په بنیاد وکړه، اوس که تا دروغ ویلي نو بیا یعنې هغه سړی هغه شانتې نه وي، تا د ځانه یو خبره کړي او د هغې په بنیاد هغې سړي خبره کړي، تا ته هغې عالم د هغې ذمه دار هغه نه دی، ته یې تا غلط بیاني کړی. د دې غلط بیانۍ ډېر خلک متاثر شي، لکه علامه شامي د دې نه متاثر شوی دی. د هغه لیکلي چې عبدالوهاب نجدي ښه سړی نه و، دا خراب سړی و، مسلمانانو ته به یې کافر ویل. زمونږ علاقه کې چې کوم علما دي نو هغې د شامي دا عبارت راخلي او خلقو ته ښیي چې دې کې دې لیکلي دي. بیا ستا تپوس کو دا تحریک چې چا چلو د هغه عبدالوهاب نوم و که د هغه د پلار نوم عبدالوهاب و؟ د هغې سړي نوم خو محمد دی. محمد کوم چې د عبدالوهاب زوی دی، موږ د هغه باره کې خبرې کوو، عبدالوهاب باره کې خبرې نه کوو. د دې پراپیګنډې نه څه زمانه کې د دیوبند علما متاثر شوي، د دې هم د محمد بن الوهاب نجدي په باره کې دغه قسمه جملې لیکلې. وروسته بیا معلومات شو نو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله خپل فتاوی رشیدیه کې لیکلي دي چې محمد بن الوهاب نجدي ښه سړی و، نیک سړی و، البته مزاج کې ګرمي وه. د مزاج ګرمي خو ستاسو مزاجونه یخ دي، د مزاج ګرمي خو هر چا نه سبا بلډ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ده، مچ پپو دوائیں نه پرېږدي، د
نو په دې باندې مونږ سړی د اسلام نه بهر کو. تر دې پورې چې المحند او المفند کې هم داسې قسم خبرې لیکلې ده. وروسته بیا مولانا منظور احمد نعمانی رحمت الله تعالی علیه او زمونږ د استادانو استاد شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله تعالی علیه هغې په دې کار وکړو، ځکه چې هغې ته حالات معلوم شو چې خبره داسې نه ده. هغې کتابونه ولیکل او وی لیکل چې دا محض دروغ دی او پراپیګنډه ده. او زمونږ خلک ناواقفه دی، تر اوسه پورې ولګیا یو یتلو قرن شیطان دا لګی په چا باندې؟ په محمد الوهاب نجدي باندې. دا ظلم دی. مسلمان ته شیطان ویل، مسلمان د دې پیشنګوی مستحق ګڼل، دا هغه سړی کوي چې په خپله مسلمان نه وي. مسلمان د مسلمان احترام کوي. زمونږ هزارها اختلافات وي خلقو سره، لیکن چې کله هغه مسلمان دی نامسلمان دی. د اختلاف په بنیاد باندې یو مسلمان ته کافر ویل دا جایز نه دی. بارکیف نور فتنې هم دغه علاقه کې نن سبا هم پیدا کېږي او مخکې هم پیدا کېږي. دا د ربیه او د مضر حواله په دې وجه ورکوي چې دا دغه علاقو کې موجود خلک وو. او مضر څومره خراب خلک دی، تاسو مخکې دې کتاب کې ویلي دي او مخکې کتاب کې هم تاسو ویلي چې کوم وفد راغلی و د عبدالقیس، هغې څه ویلي و؟ مونږ نشو راتلی تا ته مګر اشهر حرم کې، ځکه چې زمونږ او ستا په منځ کې دا د مضر قبیله ده او دوی داسې داسې روانۍ کوي مونږ سره. دا خو هغه خلقو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته خیرې کړې وي، اللهم اشدد وطأتک علی مضر، د هغه ملګري مړ کړي. دا پیشنګویی دی، ځان په دې خبره پوهېږه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه پیشنګویي کړې ده هغه 100% صحیح ده. خو د هغې مصداق به مونږ د ځانه څوک نه جوړو، د دې مصداق کفار دی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.